ګرانو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سبا به زه چې دا تاسو ته د پروډکټ ریسورسینګ باره کې وایم چې پروډکټ سورسینګ څه ته وایي. پروډکټ سورسینګ دا مطلب چې موږ تاسو په بل کې د علی بابا نه څه شکو سامان راغواړو، مطلب په غاړ په هولسیل کې دې ته وایي پروډکټ سورسینګ، چې مطلب موږ کسټمر څنګه ملو. نو په مزان کې دې ته پروډکټ سورسینګ ویل شي. صحیح شولا. راځئ چې اوس تاسو ته یو سمپل مثال درکم. مثال په تور لکه موږ اوس دغه ګلاسز وغیرہ په هولسیل کې راغواړو. صحیح شولا. د کسټمر نه نو دې ته علی بابا نه راغواړو ډایرکټ امازان ته، نو دې ته ویل کېږي ته شه بی ټو بی. مثال په تور زه دلته اوس یو شی لیکم. صحیح شولا. واټر بوتل. صحیح شولا. واټر بوتل زه دلته لیکم ملګرو. نو دلته مونږ چې کوم واټر بوتل ته هغه راغواړو، نو دلته کوشش وکړئ چې تاسو دلته ځای سلیکټ کړئ. صحیح شولا. امریکا یا مطلب یو ای وغیرہ چې کوم وي. نو دلته اوس راځو مونږ څه شو کو یو بوتل ګورو، یو سیکنډ ودرېږئ. لکه دا اوس مختلف قسم کې بوتل دی. صحیح شولا. اوس دې سپلایر مونږ غواړو چې مونږ ته بیسټ سپلایر د دې میلاو شي چې په کم ځای کې ده، په علی بابا په کم ځای. چاینه کې نور مختلف ځایونه دي. علی بابا ده، علی ایکسپریس ده، پوه شولئ، او نور دوه درې سپلایر دي، لوکل سپلایر. مونږ اوس دغه بوتل انتخابو چې $17 ده. صحیح شولا. کیپټو 6400. اوس مونږ دا سرچ کوو په علی بابا باندې چې مونږ ته د دې مکمل معلومات وشي چې دا کم د دې بیسټ بهترین سپلایر هغه څوک دی. سپلایر مطلب چې د چا نه ته په غټ مقدار باندې سامان آلی، نو هغه پروډکټ ایته ویل کېږي پروډکټ ریسورسینګ. هغه به مونږ تاسو څنګه تلاش کوو، راځئ چې درته وښیم او څو طریقو سره به یې تلاش کوو او کوم رقم به مونږ هغې بهترین کوټیشن مونږ ته میلوي. کوټیشن مطلب چې هغه تا ته مکمل پرایس درکړي چې دا په دا ریټ ده، دا دومره مقدار ده دومره. نو راځئ چې زه اوس درته وښیم. سورسینګ پلیټفارم. سورسینګ پلیټفارم مطلب تلاش کول د دې یو سپلایر د یو غټ لکه بزنس نه ته بل بزنس نه د علی بابا نه، او مثال امازان ته دې ته ویل کېږي بی ټو بی، بزنس ټو بزنس. صحیح شولا. نو دا چې کوم دي دا ټوله میډ ان چاینا دي، او په دې کې ډي ایچ ګیټ ده، میډ ان چاینا ده، او علی بابا ده، او یا لوکل مارکیټو کې هم تاسو ته دا شیان میلويږي. صحیح شولا. نو اوس لکه سپورټ سامانونه یا مثال نوره سرجیکل سامان دا چې ته په خپل لوکل مارکیټ کې هلته میلاوي که نه غټ مارکیټو کې دا هم ته کولی شې، علی بابا باندې کولی شې، ډي ایچ ګیټ باندې ته کولی شې، او چاینا مارکیټ چې کوم د هغې باندې کولی شې. دا څلور پنځه غټ په چاینا کې دا سپلایر دی. صحیح شوله. راځئ چې زه اوس درته وښیم. لاندې مثال موږ دلته درکوو. دلته زه لیکم چې کوم ده واټر بوتل. صحیح شوله. مونږ په علی بابا باندې اوس پروډکټ دغه بوتل ګورو، دا چې په امازان کې ده، اوس په امازان کې ده، په امازان کې $17 ده. زه اوس ګورم چې دغه سورس کوم د کوم ځای نه علی بابا نه، په علی بابا کې په غټ مقدار سره وګورم چې آیا په علی بابا کې مونږ دا په څو میلاویږي. نو راځئ چې دلته اوس وګورو. هغه به څنګه ګورو. دلته علی بابا ته زه راځم. علی بابا کې دلته واټر بوتل لیکم چې دلته ماته په څو میلاویږي. هلته په امازان کې په 19 درهم میلاوي ده، په $19. دلته اوس زه په علی بابا باندې ګورم چې دلته ماته په څو میلاویږي. لکه اوس ګوره دا چې کوم ده په 3.5 روپۍ ده، خو دلته شرط د علی بابا ده چې 3000 یا پیسه به ته څه شی کې اخلې، او که یو پیس آلی بیا په 5.5 روپۍ ده، خو شرط د علی بابا ده چې ته به 3000 آلی. صحیح شوله. دغه شی یو بل آیټم ګورو. راځئ چې زه اوس درته وښیم. علی بابا امازان کې ډېر خلک سوال ده چې علی بابا امازان کې څه پر ده. امازان چې کوم ته یو آیټم اغوستی ښه دلته وګوره سپلایر کنټري دا شی به تاسو نه چړئ. صحیح شوله. ولې ګوره په د یو آیټم دا یو آیټم چې کوم خرڅوي انډیا والا 296 دغه رقم سره پاکستاني پکې 3 کې دي، او یونایټډ سټیټ والا 49 چاینا وګوره 9511 نفر چې کوم دي دا سپلایر د غټې کمپنۍ دي چې دا خرڅوي، او پاکستاني اولنی پکې 3 دي، یونایټډ سټیټ والا 49 ده. یعنی مطلب 49 نفر چې کوم دي دا په امازان کې د مختلفو ملکونو خلک خرڅوي، پاکستاني پکې 3 کې دي. ها اوس راځو مونږ علی بابا ته مین پیج ته. امازان چې کوم د هغه یو آیټم خرڅوي، او علی بابا چې کوم د اپو یو آیټم نه خرڅوي، خو د یو آیټم تا ته بیه درکوي چې دا ریټ ده او په دومره خرڅېږي، خو کم از کم ته مثال 100 یا 500 یا 1000 دنۍ. زه اوس دا تاسو دلته په اگزامپل کې هم یو مونږ پروډکټ کوو. نو هاو ټو چوز د بیسټ سپلایر، بهترین سپلایر چې هغې نه ته پروډکټ واخلئ چې ته 100% په اعتماد وي. اب تاسو څنګه ګورئ؟ راشئ ملګرو. اول کرایټیریا دغه ده، اول شرط د هغې دا ده چې هغه به څه شی وي،
د بهترین کسټمر اولین شرط څه شی ده؟ لکه اوس مثال دا بوتل ده، صحیح شوله. زه دلته راځم یو بوتل بله دا بوتل ده، خو دا په 2 روپۍ 2 پیسې ده، صحیح شوله. اوس د دې بهترین یو منټ زه دلته چې کوم ده دا په علي بابا کې کولاو کو چې په علي بابا کې پسې ملوي. ګوره سیم پروډکټ مونږ ته په علي بابا کې دا ملاو شو، صحیح شوله. په امازان کې دا په $19 اوس دا په هغه کې مونږ ګورو سیم ارڅه په لیکل دي، لیکي تاسو ته ښکاري سیم بوتل ده، هیڅ پکې فرق نشته، صحیح شوله. څنګه چې په امازان باندې همدغه شی دا بوتل په علي بابا باندې ده، وګورئ په امازان کې دا وګوره سیم ده کنه، هیڅ فرق پکې نشته. دلته بسو دا 14.99 او دلته بسو دا 4 روپۍ، خو ولې چې دلته به 900 پیسه ته وخالي او که 1000 پیسه وخالي په درنیمه او که 5000 وخالي بیا په 2 روپۍ 2.2 ډالر، صحیح شوله. نو سم دغه پروډکټ مونږ ته ملاو شو د 2.2. اوس دې مونږ اول شرط دا چې مونږ بهترین سپلایر چې ملاو کو اولین شرط څه شی ده؟ هغه زه تاسو ته خیم راشه ملګرو، هغه به تاسو ویریفاید سپلایر بیچ بلري، مطلب یو ویریفاید نشان بلري. هغه به تاسو څنګه ګورو؟ راځي زه په علي بابا کې دلته وخایم، صحیح شوله. بیچ باندې تاسو به یې کنه چې مثال هغه په علي بابا کې ویر هاوس لري، صحیح شوله. دا ګوره علي بابا ده، علي بابا چې کوم ده هغه راځي د کسټمر انسپیکشن کې ګوري، ارڅه وګوري، هغه ځای وګوري، سټوري وګوري. نو علي بابا ته 100% پته ولګي، هغه دته څه ورکی ویریفاید کی. ویریفاید مطلب چې دا موږ سره نمبر 1 ده. علي بابا ولا کسټمر راشي، هغه د تفتیش وګوري، ارڅه وګوري چې دا کمپنی صحیح ده، خو اطمینان وکي، هغه نو ورسته د څه ورکی ټپ پیوي چې سپلای ویریفاید ده. مطلب موږ سره ویریفاید ده، مطلب چې موږ سره دا نه پرشتاو زبردست، موږ په اطمینان کوو دې ته ویریفاید، صحیح شوله. لاند باندې ته وایم لکه اوس دلته څه ده، ته دلته آل کټګوري ته چې راشي، دلته سپلایر د وګوره سپلایر ویریفاید. نو په علي بابا باندې دا ویریفاید کسټمر دا ویریفاید سپلایر ده. نو دې دا موږ یو شرط کوم دا پورا شو، صحیح شوله. دلته وګوره ویریفاید سپلایر په علي بابا باندې موجود ده، ټیک شوله. اول شرط به زمونږ دا وي. ها اوس رزو ملګریا د دې چې کوم د څه شکو دویم شرط ګورو چې آیا په علي بابا باندې دغه کسټمر چې کوم دا دغه ټریډ اشورنس لري کنه. ټریډ اشورنس مطلب د تجارت مونږ ته ضمانت ورکوي کنه، څه پته لګي که مونږ ز پیسې چرته خړب نه کی. نو دغه مونږ زو علي بابا ته د دې ګورو چې ودرګه دا کسټمر د دې ضمانت ورکوي کنه، مونږ ته چرته غلطه خو دې خو سامان روانه لګي. نو دې ټریډ اشورنس ګورو. زمونږ پیسې خو دې خو نشته، ولې چې دا شي ته د 2000 سامان دی غستوي، هغه ته نه ته شي کې 2000 نور وغواړي، پیسې سب نه پر غیب شي او بیا ته ټلیفون نه اوچتای او پیسې دې ته شي ټول ستا نقصان کې وشو. او بلې دا خبره سامان ته 2 نمبر سامان راولګي، سبا پته نه لګي، پوي شولې. نو هغه موږ څه شګو چې هغه ټریډ اشورنس وګورو چې آیا دا په علي بابا باندې دغه سپلایر چې کوم دا سپلایر مطلب د کوم نفر نه چې ته په غټ مقدار کې سامان آلی دی ته سپلایر وای د علي بابا باندې کمپنی لري، صحیح شوله. نو هغه مونږ ګورو چې هغه ټریډ اشورنس مطلب د تجارت ضمانت ورکوي کنه، صحیح شوله. ځکه چې اسنه چې موږ پیسې ضایع شي. نو هغه څه شي کې علي بابا اول څه شو کې چې ته هر کله سامان آلی 15% به ته د علي بابا باندې جمع کې 10% پیسې، صحیح شوله. او بیا نور پیسې به کوم علي بابا دا کسٹمر به سامان پیک کې ارسبای کې پوي شولې لیبل په ولې کې علي بابا ته پیسې لاړ شي. علي بابا ته د 80% پیسې جمع کې علي بابا به ته شو کې انسپیکشن ټیم بل ته ولېږي، انوینټری منټری به ټول علي بابا ته ورسېږي، هغه چې سامان د ماتره ورسېدو. نو چې هر کله تک مطمئن شوي ان ورسته علي بابا چې کوم د 2000 روپۍ د سپلایر ته ولېږي. دا په ټریډ اشورنس کې دا لازم دي، صحیح شوله. نو علي بابا به وایي چې بالکل. نو موږ مطلب دا چې اوس به دا ګورو چې دا نفر ټریډ اشورنس لري که نه لري، صحیح شوله. او څنګه ګورو دلته به راشي، صحیح شوله. ګوره د بره سپلایر ټایپ نه لاندې وګوره ټریډ اشورنس دې باندې به ټیک مارک وکړئ. چې ټیک مارک پکې وکړو نو دلته موږ راځو اوس د هغې ګورو چې دا شته که نشته پې. نو چې هغه زمونږ په کرټیر باندې پوره شي، زمونږ په شر باندې پوره شي چې یو لري دا د بره دلته وګورئ لاندې راشه دا ټوله ګوره د زیډ چې کوم دی دا ټوله ټریډ اشورنس دی. وګوره ټریډ اشورنس د سپلایر سپورټ ټریډ اشورنس ا فری سرویس دیټ پروټیکټ یور order from payment to delivery. مطلب د سپلایر چې کوم ده کنه
ټوټلی دا سپلایر دا سپورټ کوي چې ټریډ اشورنس چې فری سرویس به درکوي او ستاسو سامان ګوډز وغیرہ چې کم دي پیسې دې بالکل پروټیکټ دي هیڅ پکې نشته. دریم چې کم ده زمونږ ریسپانس ریټ less than 3 hour زمونږ دریم شر بدای چې هغه تاسو په 3 غنټو کې نه تشه کې جواب درکوي. اسنه چې بعضی کسٹمر سپلایر چې غنه ته سامان والی در ورځو کې تاسو جواب نه درکې. نو زمونږ به بهترین هغه داوي چې په 3 غنټو کې نه تاسو شو کې ارجنټ تاسو جواب درکې چې ته ټلیفون وته کې هغه تاسو ډایرکټ ریپلای درکوي. نو هغه بسنګ ګورئ ولې چې بعض ټیم کې زیات پخېږي هغه تاسو جواب نه درکې. نو چې تاسو کویک ریسپانس درکې سمدستي جواب درکوي پوه شولې هغه بیا بروسه زیاتوي. نو هغه به څنګه ګورو راځي چې دلته وښیم. دلته اوس موږ چې کوم ګورو علي بابا کې دلته راشو پوه شولې دا لاندې راکوشو ګوره دلته څه لیکل دي 3 hour response time یعنی په 3 غنټو کې نه دا کسٹمر چې کوم د تاسو ته شو درکې جواب درکې. نو دا کرټیا زمونږه پوره شو مطلب اې دې خوف یې نه زمونږ وته صحیح شولا چې دا نفر بالکل مطمئن ده. اول چې کم ده کنه اول خدا نفر زبردست سپلایر ده څه مسله نه لري ویریفاید ده ټریډ اشورنس ده ریسپوند ده. څلورم چې کوم موږ د ټایم ان علی بابا must be more than 1 year دې څه مطلب چې علی بابا نه به په علی بابا باندې بده زیات چې کوم وي د یو کال نه زیات ټایم بلري. صحیح شولا چې دا کسٹمر به په علی بابا باندې د یو کال نه زیات ټایم لري مطلب په دې باندې به زیات سامان خرڅي علی بابا نه یو کال نه به زیات ټایم شوی راځي چې زید دلته دوخم وګوره دا سپلایر چې کوم دا په علی بابا باندې د 2 کال نه کار کوي. نو مطلب دا شرط زمون پورا شو چې په علی بابا باندې د 2 کال نه زیات کار کوي پوه شولې. سلورم زمون پنځم کرټیر زمونږ ته شته ان ټایم ډیلیوری ریټ must be more than 85% مطلب دې څه مطلب چې په ټایم باندې به تاسو ته کې ډیلیوری درکې. مثال په تل تاسو 4 جنوري د 2020 کال نه ډیلیوری ونه واغوتله او د 4 فبرवरी کې تاسو ته کو سامان ډیلیور کړلو یعنی الموست یو میاشت کې نه 100% صحیح ولا مطلب ټایم تاسو ته چې ماته 4 جنوري نه په 4 فبرवरी د واله میاشت 9 ساعت د 4 تاریخ نه ته 2 میاشت 4 تاریخ پورې هغه څه شکړو ته ډایرکټ سامان په میاشت کې نه ولګلو مطلب چرته 2-3 میاشتې پیو نه نیولې. نو دا به موږ څنګه ګورو راځي چې دلته دوخه دا وګوره دلته لیکل دي 95% الته موږ څومره 80 صحیح شولا دلته ان ټایم ډیلیوری 95% یعنی الموست لکه 90% چې کم دا علی بابا وای چې دا نفر چې کم دا ډیلیوری په ټایم باندې کوي. نو دا زمونږه دا ختم شول شل دلته موږ 85 او الته 96. ها شپږم کرټیر زمونږ دا چې must have the option of logo دا بل logo packaging customization بم کوي خدا په پرایویټ لیبل کې راځي صحیح شولا دا چې پرایویټ لیبل نه ایته څه ضرورت نه لکه مثال دا زمونږه بوتل دی اورنج والا دی صحیح شولا موږ چې په دې باندې بدایتي شو کې logo با لګوي او packaging customization دا بم کوي صحیح شولا. نو هغه بسنګ کوي دا په پرایویټ لیبل کې راځي چې پرایویټ لیبل کار کوي موږ تاسو د سره اجازه شتامنه خو بیا زه د تخیم صحیح شولا وګوره دلته کسٹمائز لاگو منیمم آرډر 1000 پیسه بته وي خو نو ورسره بیا تاسو کسٹمایزیشن هم کوي او په دې باندې لاگو هم دته کوي پیکیج هم دته کوي صحیح شولا چې منیمم آرډر څومره وي 1000 پیسه وي. خو دې سره موږ تاسو خیر تعلق ستانه بیا ماده توخره چوي زمونږ اوم کرټیر دا چې دا به کمپټیټیو کوټیشن مطلب ټول بهترین کوټیشن با موږ تر کوي د دې څه مطلب لکه مثال ته 4-5 شپږ کسٹمر او که سپلایر وکتل سپلایر چې چانه ته سامان علي تب بایره وګره 1 2 3 4 5 6 5 کسٹمر دي سپلایر څوګي په ورو په ورکې څوګي په 2 ورکې څوګي په 3 ورکې کمپټیټیو کوټیشن چې مطلب بهترین کوټیشن ته کم ملاو شو مونږ ته مثال د 2 ولا ملاو شو صحیح شو یعنی مطلب د دویم کسٹمر مونږ ته په 2 روپۍ رکې اول کسٹمر په $1 رکې د بل په $2 د نور چې کوم د په 3 هم 10 4 5 نو مونږ ته ټول بهترین کم ملاو شو د ولا نو د تم ورزو اتم چې کوم د کویک کمیونیکیشن مطلب ټولونه زر تر زر چې هغه تاسو ته شي کې رابطه کوي هغه په واتس اپ باندې یا په نور باندې صحیح شولا نو دا د دې بهترین سپلایر یو نشانه ده صحیح شولا چې هغه تاسو زر تر زر ته شي کې رابطه کوي کویک کمیونیکیشن وته وي نو دا به موږ ګورو صحیح شولا چې اې دا موږ سره کویک رابطه کوي کنه کوي نو اسنه چې سامان دی
اغسته وي بیا تاسو ټلیفونونه اوچتئ نو دا ده. نه هم چې دا ګوډ کوالټي سمپل چې هغه ته شي د بهترین کوالټي د بهترین مقدار ته سمپل هم درکوي پوه شولې. اوس ګوره لکه دا مونږه 4-5 سپلایر وکتل صحیح شوله بعضې نه ورکوي بعضې ورکوي نو هغه به ته څنګه ګورې پوه شولې. په امازان باندې وبخئ مری مې وچه شونډې ولاړه نو هغه به تاسو څه شی کوئ هغه به ګورئ چې دا بیسټ سمپل ورکوي نه ورکوي. نو امید لرم چې تاسو په دې ویډیو باندې پوه شوی خوشحاله الله مو حافظ بهترین ناصر شاه. بای بای.